په شریعت کې نشته، دا ناروا دي، ناجایز دي، حرام دي. تعزیت صرف 3 ورځې دی. 3 ورځې تعزیت ته انسان ته لاس نیوه صرف 3 ورځې ده. د 3 ورځو په خوا باندې نشته دی. نو روغ کال به تیر شوی، 5 میاشتې 6 میاشتې مخکې به یو سړی وفات شوی وي او د به په اختر کې بډې والي روان به چېرته ځي لکه پلانکۍ کې راځم هلته کې اول اختر یې د غم ورکره شوی دی. نو د اختر الله د غم تازه کولو له راوستی دی، دا خو د غم هېرولو له راوستی الله تبارک وتعالی. دا اختر الله دې له راوستی دی چې دا خوشحالي د غمونه هېر کړي. نو دا ظالم روان دی، هغې ته غم یادوي، وایي زه راغلی یم په غم راځئ کې. نو څه معنی چې د اختر دې پې سود نشي، دا خوشحالي دې پې سود نشي، هغه ورته رایادوي. هسې دا د انسان سره خیرخواهي کول دي، دا ورسره دښمني کول دي چې تا ته د خوشحالۍ موقع او یو سړی درته راشي او تا باندې د غم زیری وکړي، نو دا ستا دوست دی، دښمن دی. دښمن دی که په ما د خوشحالي نه پیرزو کېږي. نو په دې اخترونو کې په غم رازۍ کې مزه ښه د الله دپاره مزه، دا ناروا دي، حرام دي، جایز نه دي. او چې چا کر الله نړ شي هغې ته مو بعضې خلک داسې وایي ما له ته راغلی په اختر کې، ما لومبې غم و لومبې اختر و د غم او ته ما کره رانلې، هغه ته هم دا ګیلې تم مه کوه، دا ګیلې مه کوه ته چې ته ما له رانلې. نو په دې غم رازۍ کې په اختر کې د یو بل کره مه ځئ، کو ځئ نو په خوشحالۍ کې ځئ، خو د غم په ځای کې مه ځئ. دا ناروا دي، حرام دي. ټیک ده، شریعت چې موږ ته څه ویلي په دې کې موږ له خیر دی، موږ له پکې فایده ده. الله تبارک وتعالی د عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.